لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. دا سورة فیل دی. فیل په عربی کې اتیانو ته ویل کېږي. دې کې یو واقعه ذکر شوې ده چې د خانقاه مبارکې خلاف هغه بادشاه گورنر هغه راغلی او اتیا نظام سره راوستي او مکی صورت ته 15 په دې کې آیاتونه دي. کتابونو لیکلي دي چې د حبشې د بادشاه د طرف نه ابراهه نومې یو گورنر په یمن باندې او دا ابراهه کافر بادشاه عیسائی نو دا سوچ وکړو چېرې دا خلک د یمن نه دي او مکې مکرمې ته د بیت الله شریف طوافونه کوي لکه که خلک کافرانو وو په هغه ټایم کې خو کافرانو به هم د بیت الله شریف قدر کوو او د هغې احترام به یې کوو او د خپلې یعنې عقیدې مطابق او په خپل خواهش باندې وای د هغې طوافونه کول حجونه به یې کول عمرې به یې کولې. نو دې ګورنر دا سوچ وکړو چېرې خلک هلته کې دي د یمن نه نو داسې کار به وکړو چې بس په دې یمن کې به په صنعا نومې ښار کې یو ځای به جوړ کړو یو به آبادۍ به جوړ کړو او ډېر ښکلی قیمتي د سرو زرو د سپینو زرو او ډېر دنګ او بس خلکو ته به دا اعلان وکړم چې بس د دې نه پس هلته کې څوک مه ځئ بس دلته کې راځئ او دلته کې عبادتونه کوئ که نه دا خانه کعبه ده که نه. نو داسې کار یې وکړو یو آبادۍ جوړ کړه ډېرې پیسې پرې خرڅ کړه ډېر دنګ او د سرو د سپینو ډېر قیمتي ښکلی آبادۍ جوړ کړو او دا اعلانونه یې وکړه. نو که کافران په هغې زمانه کې هر څنګه وو خو بیا هم کولو به وې مونږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې مونږ روان یو حالانکه په غلطه باندې نور عبادتونه یې کول او شرک یې کوو. خو خیر هغه قبیلې ډېره خفه شوې چې دا اعلان د وکړو نو د عدنان قبیلې د قحطان قبیلې د قریشو دا ټول سخت غوسه شو چې دا خدای زمونږ د بیت الله شریفو او د پخواني آبادي د خانقاهې لکه دا بې عزتي کوي. نو بعضې تاریخونو دا لیکلي دي چې یو د مکې مکرمې یو کس لاړو هلته کې د هغه چې کوم ځای جوړ کړی و نو په هغې کې چې کوم دی وي اودس مات کړو دا د هغه د غوسه کولو دپاره د هغه د خفه کولو دپاره. او بعضو داسې هم لیکلي دي چې داسې کار وشو چې د عربو څو کسان د مکې راغلي وو هلته کې خوا کې اور بله نو هوا چې کوم دی د اور ووړه او هغه آبادۍ وله وسوځو نو چې دی خبر شو چې دا خو د مکې مکرمې څوک راغلی و دلته کې دا چل شوی دی نو قسم یې وخوړ چې زه به د دوی هغه خانه کعبه ورانوم او خپل بادشاه ته یې خط ولیکو د حبشې بادشاه چې ما له دغه راولېږه هغه نه اجازت وغوښته هغه ته اجازت ورکړ او اتیان یې وله راولېږل خپل یو خاص اتي چې د هغه نوم محمود و هغه یې پکې راولېږه نور اتیان یې راولېږل یا اته یا 12 اتیانو چې دا دې دپاره چې یاره اتیانو ته به زنځیرونه واچو او د خانه کعبې ستنو پورې به یې اړام کړو او د اتیان به بیا راکاږي بس بیت الله شریف په خانه کعبه به راتاو کړي. نو په دغه ارادې ول هغه له اتیان ورکړو دی را روان شو تر د فوج نه ځای په ځای عرب خلک به له مقابلو له راوتل د قبیلو خو د خدای پاک شانو بس ده به دې ګټله هغوی به بایلله. اخر دی را ورسېدو او په لاره باندې ځان سره څه کسان را روان کړو چې یاره تاسو ته مونږ څه وایو نه خو صرف داسې کار وکړي چې مونږ ته د مکې لاره وښیئ او بس زمونږ رهبري وکړئ لاره راته وښیئ. خیر را نږدې شه مکې مکرمې ته د مکې د خلکو اوښان هلته کې ویسرېدل او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نیکه د حضرت عبدالمطلب سے 200 اوښان هم پکې سرېدل. نو د ده فوج هغه ټول اوښان را ونیولو ګرفتار یې کړو قبضه یې کړو او بیا داسې کار یې وکړه چې څه کسان یې راولېږل مکې مکرمې ته چې د مکې د سردارانو سره ملاقات وکړئ او ورته ووایي چې یاره مونږ جنګ نه یې راغلي تاسو مونږ څه وایو نه خو صرف دا بیت الله شریف خانه کعبه وې دا راتابو او بس تاسو زمونږ نور څه جنګ منګ نشته او یې څه مشران ځان سره خیر دی که راځو نو ما سره دې راشي خبره دې وکړي. نو د نبي علیه السلام نیکه عبدالمطلب صاحب
سره د یو څو سردارانو دله لاړ نو چې ته ولې د نبی علیہ السلام نیکه مبارک هغه ډېر ښکلی و ډېر عزتمن و نو دی د تخت نه راکوز شو او د هغه سره کېناستو وی څنګه راغلی یې نو عبدالمطلب صاحب ورته ویې یاره وی تاسو د خلکو تاسو د فوج زمونږ اوښان قبضه کړي دي زمونږ د خلکو زما اوښان پکې وي دي نو چې مونږ ته هغه واپس راکړي نو دی عبدالمطلب صاحب ته وایي چې یاره ته خو ما ته ډېر لوی سردار ښکارېدې او ډېر عزتمند نو ما خو دا ګمان و وی ګوره زه راغلی یم ستاسو هغه بیت الله روانوم خانه کعبه دله روانوم چې ستاسو پخوانی یو کور دی او تاسو عزتونه کوئ نو ته ویل ما سره د هغې باره کې خبره نه کوي او د خپلو اوښانو فکر د سره دی نو به دغه اوښان یې چې کوم دی ټولو ته واپس کړو او وی زه به چې کوم دی حمله کوم نو عبدالمطلب صاحب ورته ووایي چې یاره بس وی زمونږ طاقت نه کېږي ستا سره د مقابلې کولو او د اوښانو چې کوم دی مالکان وی مونږ یو نو مونږ یې د نه ځکه غواړو او د بیت الله شریف مالک ویشته وی هغه به یې تپوس وکړي نو ابرهه وخندل وی زه تپوس دې وکړي زه پرې حمله کوم او بس عبدالمطلب سر د سردارانو واپس راغی او د بیت الله شریف له راغی هلته کې جړاګانې وکړې شعرونه یې ولوستل او د هغې دروازه یې ونوله او یې خدای پاکه زمونږ خو طاقت نشته او دا ستا بیت الله دی ته یې مالک یې او بس ته یې د دې کسانو ته خدای پاکه سزا ورکړي او بس بیا په خپله غرونو ته داسې لاړه په تماشه باندې کېناستل چې اوس به څه کېږي ځکه وي زمونږ خو طاقت وی نشته او د دوی دا یقین و چې خدای پاک به دله سزا ورکوي نو ابرهه راغی بل طرف ته هغه یو ځای و او خپل فوج د فوج ته یې حکم وکړه چې بس یعنې مکې مکرمې ته ورځئ هغې ته وادي محصر وي هلته کې لا وو نو چې کوم کس یې د لار نه را روان کړی نو هغه راغی د هغې اتي په غوږ کې ورته محمود اتي په غوږ کې خبره وکړه وی تا ته پته ده چې ته کوم ځای کې ای اتي وی دا د الله ګورې هغه امن والا کلی دی او چې دا خبره بس ورته وکړې بس اتي کېناسته ډېر یې ووهو چې یو طرف ته به یې شړه اخوا به روانېده بل طرف ته لیکن مکې مکرمې ته به چې را روانه به یو به کېناسته دوی به ډېر ووهه په اوسپنو باندې په زنځیرونو باندې خو بس هغه نه راته او دوی په دې خبره کې لا مشهور او په دغه دوران کې د بحر احمر د طرف نه داسې مارغان ویرالو چې هغه د کمتر نه واړه او داسې مارغان چې لا چا دغه وخته پورې لیدلي نه وو او واړه چڼې هم نه یا د مسور د دانې هم نه یعنې هغه کوتکاڼي شانتې راغستي وو یو په خوله کې او دوه په پنجو کې یو په یو پنجه کې بل په بل پنجه کې او بس په دغه دوران کې دې پرې دغه باندې په لښکر باندې هغوی هغه کاڼي راورول شروع کړه او بس چا باندې به هغه کاڼې پرېوته نو بس لاندې به هغه کاڼې وته او سړی به مردارېده هغه اتیان چې کوم دی هغه یو اتیم پکې مړ شو او خلک مردار شو څوک په هغې ځای باندې څوک ډېر کسان مړه شو او بس اتیان را په تښتېدو شو بس په لاره باندې یو کس مري او ابرهه له خدای پاک عبرتناکه سزا ورکړه دې په ده باندې بس هغه کاڼی ولګېدو او بس په بیمارۍ کې په کینسر کې مبتلا شو کینسر شانتې بیماري ورته ولګېدله او دارنګې دا ټول او بس خپل وطن ته یمن ته یې وړو چې دنه خلک عبرت حاصل کی او بس هلته کې بس بدن یې بهېده او ټوټې شه بس بدن یې وبهېده او بس مردار شه نو خلکو دا خبره معلومه شوله چې بیت الله شریف دا د الله کور دی او د هغې احترام د خلکو په ډګه کې د مخکې نه نورم سیوا شو دا واقعه دا څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدا کېدو نه 50 ورځې څوک مخکې دا واقعه شوې ده او بعض علما خو دا وایي چې په دغه ورځ باندې نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې په دغه ورځ باندې وی پیدا شو نو داسې واقعاتو ته
چې د یو پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې داسې ناشنا خبره وشي او دغه پیغمبري ته معلومیږي دغه پیغمبرۍ نښه وي نو دغه ته ارهاص وي. دغه ارهاص په عربی کې بنیاد کې خودو ته وي. نو دا دغه هغه پیغمبر د پیغمبر یو قسم بنیاد وي. دا د نبی اسلام د پیغمبر یو نښه شوله چې په دغه ورځ باندې یا 50 ورځې یعنی وروسته بیا نبی علیہ السلام پیدا شوی دی. نو الله تعالی هغه واقعات چې کوم دی یعنی اشاره کوي چې څوک د الله پاک د دین د نښو د علماو بیزتی کوي او د نیکانو خلقو بیزتی کوي، د اولیاء کرامو بیزتی کوي، د قرآن کریم بیزتی کوي، نو خدای پاک بولا عبرتناک سزا ورکړي. په دنیا کې هم کله کله الله پاک ول ورکړي او په آخرت کې خود بچ کېدو نه وي. بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تر آیات معلوم نه دي. دا خبر خو بالکل مشهوره و دا واقعا خلکو کې مشهوره و. الله دا ته معلومه نه ده، ان ته معلومه ده، ټول خلک خبرو. دې وجه عائشہ بی فرمایي چې په دغه کسانو کې هغه اتیانو چې هغه دغه به کو لارو ته خوله نو پاره کې دوه کسان وی پاتې شيو. هغه په سترګو باندې راندو ګوډان او شلانو او په مکه مکرمه کې ګرځیدل وی سوالونه به کول. بیا خدای پاک هغه نمونه وګرځولا، عبرت وګرځاو. نو خلکو په سترګو دغه واقعا یعنی دا غیغه نخې لیدلې وي او خلکو ته معلومه و. الله فرمایي الم ترى آیات معلومه نه ده، تا کتلې نه دي اے مخاطبه، یعنی ارشد دا خبره مشهوره و. کیف فعل ربک باصحاب الفیل، چې څنګه کار کړو پروردگار ستا باصحاب الفیل خاوندانو د اتیانو سره. الله دا هو سره سو کړو. الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا نو ګرځول الله پاک کیدهم دا هغه تدبیر دا هغه کار د بیت الله شریف دروانولو اراده کړې و. الله پاک هغه ما نو ګرځول فی تضلیل فضایا کې دوکې. الله پاک دا هغه کار ناکام نه کړ. ولې نه کړ؟ الله پاک هغه ناکام کړو او تباہ و برباد شو. وارسل علیهم طیرا ابابیل، اور علی گلیو الله پاک په هغه باندې طیرا مارغان ابابیل ډلې مارغان پیرالو. تفسیر ماجدی وی نو بحر احمر د طرفنا دغه مارغان ویرالو د کمتر نه واړو. ترمیهم بحجاره من سجیل، چې ویشتلو دغه مارغانو دغه خلکو بحجاره پاغه ګډو من سجیل د کوت کانو. سجیل دا په عربی کې هغه دغه ته وی د خاور نه چې کوم جوړ وي، نور خاور وي او په اور باندې پخښې وي لکه د کانی په شانتي. دا د کوت کانو ویل کی کنه چې دغه مارغانو بدوی استل پاغه ګډو د کوت کانو هغه پاخه کانو او هغه لکه د ګولې په شانتي لکه د توپې په شانتي کار کو. فجعلهم كعصف مأكول، پس وګرځول الله پاک هغه خلکو كعصف مأكول په شان د هغه بوسو خړو شو. لکه څنګه چې دا بوس په دې اخور کې ان ساروی چې کوم دی خوراک کې وکی نو په دا اخور کې دا نری بصری پاتې شي. دغه شان الله مې ذکر او دا رنګ مفسرین وی چې لکه بوسو چې دا ساروی په خوله کې مېده کې کنه کدا خو خیال کړی دا ساروی په خوله کې دا بوس مېده کوي کله کله د خولې نه سره راټاو شي پوټي کنه. نو دا رنګ الله پاک ختم کړو. فجعلهم كعصف مأكول، بس وګرځول الله پاک هغوی په شان د هغې بوسو خوړو شو. لا اله الا الله والله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. دا سورة قریش. قریش دا د نبی اسلام په نیکونو کې د یو نیکه لقب دی په اصل کې، او بیا دغه قبیله دغه خاندان ټول ته قریش ویل کیږي. او دا مکی سورت ته څلور په دې کې آیاتونه دي. نو د دې قریشو د مخکې نم ډېر احترام وکړو، خلکو به ډېر قدر کو. لکه دا داسې قبیله وه چې په بادغې کې د بیت الله شریف په خدمتونو کې او د میلمنو په خدمتونو کې ډېر مشهور وو. که په کفر کې وو خو لیکن ډېر د بادغې کارونه به یې کول. او چې کله بیا دغه واقعه وشوله
نو د قریشو هغه احترام او عزت د خلکو په اړه کې نورم کېناستو. خو مکه مکرمه دا خو تاسې لکه علاقه ده چې هغې خپل پیداوار لکه هغه ځمکه مکه اکثر بس غرونه دي او کاڼې دي شګې دي. خو ابراهیم علیه السلام د دعاګانې هم کړي دي الحمدلله چې د هغې برکات انسان اینی چې هر څه پکې میلاویږي، څه شی پکې چې ته کمیږي نه، حالانکه دومره ګڼه وي په هر موسم کې پکې. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکو حضرت هاشم هغه داسې کار وکړو چې هغه د بار د خلکو سره تعلقات پیدا کړو، د شام د خلکو سره، د یمن د خلکو سره، ځکه چې دا قریش په مکه مکرمه کې خو غربت او څه کرونده مرونده هم پکې نه کېده. نو ده داسې کار وکړو چې تجارت یې شروع کړو د بار ملکونو سره. نو په ګرمۍ کې به شام ته د کوم دی تجارت کو او په یخنۍ کې به چې کوم دی یمن ته، ځکه چې یمن ګرم و. نو دا دوه تجارتونه به چې کوم دی شروع کړو او دا طریقه یې وه چې کله تجارت کې به کومه ګټه وغیره وشوله نو چې هغه به یې راوړه. نو د ټولو خلکو د غریبانانو او د مالدارو ټول په شریکه به پکې لکه برخه وه، د غریبانانو خیال به پکې ډېر ساته. نو په دې باندې دوی ډېر کاروبار جوړو او بیا سموده پس پې الله پاک نورم رحم وکړو. بیا خو به صرف جدې ته بس تللو، هلته به تجارت او څه شی به خرڅ را خرڅ کړو. نو په دې طریقې سره خلکو به په دغه سفرو کې د دوی احترام کوو، ځکه خلکو به دا ویل د بیت الله شریف ګاونډیان دي او د بیت الله شریف خدمتونه کوي، نو خلکو به یې قدر کوو. حالانکه چاپېره ډاکې وي، قتلونه وو، بد امني وه، لیکن د قریشو به خلکو قدر کوو. د دوی قافلې ته به چا څه نه وي، دا د بیت الله شریف ګاونډیان دي او د هغې خدمتونه کوي. نو الله تعالی هغې قریشو ته خطاب کوي چې ای قریشو، تاسو دغه دوه سفرو سره ډېر مینه محبت دی، د تجارت دغه سفر شام ته کوئ، یمن ته کوئ، الله تاسو له امن درکړو، تاسو احترام خلک کوي او خلک تاسو د ابراهیم علیه السلام اولاد ګڼي، د اسماعیل علیه السلام او د بیت الله شریف خادمان هم ګڼي. نو تاسو هم داسې وکئ چې د الله عبادت کوئ، یعنی شرک مه کوئ، کفر مه کوئ او د الله عبادت وکئ. نو دا صورت چې دی لإیلاف قریش، علماء کرامو لکه دا لیکلي دي چې دا صورت چې څوک ډېر لولي نو خدای پاک هغه کس ته امن نصیب کوي د مصیبتونو نه او د دشمنانو نه. قاضي ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه تفسیر مظهری کوي چې ما د خپل پیر مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه لکه د دې حکم کړی چې دا لوله ډېر په کثرت سره لوله او ما په دې باندې بیا بیا تجربې هم کړي دي. نو دا د بد امنۍ زمانه ده او د خفګانونو د مصیبتونو نو دا ټول لولی دا چې څومره انسان ډېر لولي نو خدای پاک به د امن نصیب کوي، هم د غربت نه، هم د مصیبتونو نه، د تکلیفونو نه. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو هم ان د دې بیت الله شریف د هغې رب عبادت کوئ که نه، هغه الله پاک چې تاسو له چې کوم خوراکونه درکړي دي، خلک وږی دی، چاپېره او فقر دی او تاسو چې کوم خدای پاک مالدار کړي یې، د ابراهیم علیه السلام دعاګانې دي، د الله فضل دی او چاپېره خلک په خوف کې دی، په خطرو کې دی او تاسو له الله پاک امن درکړی دی. نو دا صورت چې څوک ډېر لولي که نه نو خدای پاک ورته امن نصیب کوي. نو دا ډېر لولي ښه. بسم الله الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، د وجه د محبت کولو د قریشو نه چې دوی محبت کوي، ایلافهم محبت ته دوی چې دوی محبت کوي، رحلت الشتاء والصيف، د هغې سفر د دوی سره، د دوی هغه سفر چې دوی کوي، رحلت چې کوم سفر ته وایي، دوی به تجارت لپاره سفر کو، هغه محبت ته دوی رحلت الشتاء، د هغې دوو سفرو سره چې یو د جمي سفرو شتا جمي ته ویل کېږي، په جمي کې به یمن ته تلل ځکه یمن ګرم و، والصيف او هغه سفر د ګرمۍ، په ګرمۍ کې به سفر چې کوم دی شام ته کو، ځکه شام چې کوم دی یخو نو په ګرمۍ کې به هلته کې تللو. نو الله فرمایي د دغې وجې نه چې دوی د هغې دواړو سفرو سره ډېر محبت دی او دغه سفر یې د دوی ډېرې خوښې وي، ځکه دوی به پکې ګټه وکړه او هغه مال به یې په کار راوسته، ښه په امن کې به وو او ښه ښکلې تجارت به یې وکړو. نو الله پاک فرمایي چې دوی د هغې سفرو سره محبت دی
الله ته امن ورکړی دی د بیت الله شریف د وجنه خلک قدر کوي نو دوی لم پکار دي فليعبدوا رب هذا البيت پس پکار چې دوی د عبادت کوي رب هذا البيت د رب او د مالک د بیت الله شریف د بیت الله شریف چې د دې په برکت خلک دوی قدر کوي نو د بیت الله شریف دا رب او د مالک عبادت کوي داغه نظام دی ومني او داغه اخیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دی ومني الذي ها غرب اطعمهم من جوع چې خوراکونه ورکړي دوی ته من جوع په لوګه کې ان خلق وګې دي او فقر دی غربت دی او الله پاک دوی له خوراکونه ورکړي دي دوی ته آرام دی نو هغه رب چې دوی له خوراک ورکړي وآمنهم من خوف او امن ورکړي دوی ته من خوف د لوی خوف او خطرونه دا غلوی خوفونه دا غلوی خطرونه چې خلک په خطرو کې دي بدامنی ده او الله پاک دوی له امن ورکړي دي نو هغه الله تعالی چې احسانات به کړی دي نو دا هغه الله پاک قانون دی ومني دا د عبادت کوي او نافرمانی دي نه کوي نو علما کرام فرمایي چې دنیا کې دا دوه مچ دي کنه یو انسان ته بس د خوراک او اسکاک یعنی خو دغه حاصل وي او بل درته چې کوم امن وي دا ګور ډېر لوی نعمتونه دي چې د انسان حالت خوي د خوراک اسکاک او بل طرف ته امن وي نو دعا کوي چې خدای پاک مسلمانانو ته هغه حلال رزق نصیب کړي او فراخ رزق خدای پاک ته نصیب کړي او خدای پاک امن راوړي په دې ملک خدای پاک امن راوړي چې مسلمانان دي خدای پاک دیو ته امن نصیب کړي صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سورة مبارك نمو سورة ماعون ماعون دا په عربی کې لک شانتی شي ته ویل کېږي په دې کې الله پاک د منافقینو خلکو او د کافرانو یو خوی ذکر کوي چې دوی یو معمولی شی هغه هم چاله ورکوي نشي د دنیا بخل او حرص اغستی وي نو دا منافقین ځان ته مسلمانان وي لیکن دوی زکات چې کوم دی هغه نه ادا کوي حالانکه زکات دا یو لږ مقدار کې ورکړی کېږي لکه په مال کې څلوېښتمه ورکول دا خو یو لږ شی دی او دا رنګ د عام استعمال شیزونه لکه خلک د یو بل نه غواړي تبر راکا یا بیلچه راکا یا ستن راکا دا بعضې خلکو باندې دومره د بخل او د شونتیا غلبه وي چې یو بل له دغه شیزونه هم نه ورکوي د عام د استعمال شیزونه یو معمولي شی هم یو بل له نه ورکوي نو معونه په عربی کې یو قلیل او یو لږ شانتي شي ته ویلی کېږي نو په دې کې د منافقانو د کافرانو الله پاک یو خوی ذکر کړی دی نو ټول صورت ته صورت ماعون ویلی کېږي او دا مکی صورت دی او بعض مفسرین وی دا مدنی دی بعض مفسرینو دا هم لیکلی دی چې نیمه مکی دی نبی علیہ السلام نه مکه مکرمه کې نو د کافرانو په باره کې او عاص بن وائل داسې کافرانو په باره کې دا نازل شو او نیم صورت وی دا مدنی دی چې د منافقانو په باره کې د عبدالله بن ابی وغیره دغه چې کومه ډله وه خو به هر حال بعض مفسرین وی مکی دی مکه مکرمه کې دا نازل شوی دی او دا اوه آیتونه دي نو الله تعالی فرمایي چې
ارأیت الذی یکذب بالدین الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي او دارنګه ټولو مخاطبینو ته چې تاسو هغه کس یعنی لیدلی دی او تاسو یې پیژنئ چې هغه دروغجن کوي بالدین دین اسلام دروغجن کوي او اسلام نه مني قرآن نه مني او دارنګه دین بدلی ته ویل کېږي چې هغه خلکو چې هغه بدله دروغجن کوي د آخرت ورځ نه مني او د هغې نه انکار کوي نو الله تعالی فرمایي چې تاسو داسې کسان پیژنئ یعنی تعجب دی ناشنا خلک دی او بیا الله پاک فرمایي که پیژنئ نه نو د دوی اخلاق واورئ بعضې په دوی کې دا صفتونه دي چې د یتیمانانو سره همدردي خو څه کوي او شفقت او مهرباني خو څه کوي یتیمانان له تکیې ورکوي او د هغوی سره ظلمونه کوي او په قسمه قسم طریقو سره د هغوی مالونه خوري او په خپله خو په غریبانانو باندې خرچې کول خو څه کوي په خپله خو نه ورکوي لیکن بل چاته هم دا خبره نه کوي یاره مسکینانو سره د غریبانانو سره امداد وکوي حالانکه د غریبانانو سره همدردي کول دارنګ یتیمانانو سره دا اکثر عقلمند خلک که کافر هم وي لیکن هغوی د یتیمانانو سره همدردي کوي د غریبانانو سره امدادونه کوي خو دا بعضې خلک دومره بخیلان وي او دومره زړونه چې کوم دی سخت وي چې یتیمانانو ته خپل حقوق نه ورکوي او مسکینانو ته خپل مال ورکول خو څه کوي چې کله یو انسان خپل مال نشي ورکوي یو سره یي نه نو کم از کم بل چاته ووایي چېر دا غریب دی د سره امداد وکړه لیکن دوی دغه کار هم نه کوي او دارنګې په دې کافرانو کې دا منافقین چې دي منځونه به یې کول ځان به یې مسلمانان حسابوه نو الله تعالی فرمایي چې هغه مزګزار چې د خپلو منځونو نه هغوی غافله دي هغوی دپاره هلاکت دی د هغوی دپاره تباهي ده لکه منافقان دوی خو د زړه نه چې کوم دی ایمان پکې نه نو دوی منځونه ته تیار نه وو نو منځونه نه غافله وو خو چې کله به خلکو ته ریا کېده نو بیا به یې منځونه کوله او چې چېرته به یې ریا نه کېده او خلکو ته به ښوونه هغه نه کېدله نو بیا منځونه به یې بیا نه کول اوس هم داسې ډېر خلک چې بعضې د ریا لپاره منځونه کې خلکو ته ځان ښیي او الذین هم یراؤون چې خلکو ته لکه ریاګانې کوي په نورو اعمالو کې په منځونو کې او که څوک داسې د استعمال شی دی وغواړي نو ویمنعون الماعون هغه د استعمال هغه شی هم چاله نه ورکوي دومره بخیلان دي چاله چې کوم دی څوک د تبر وغواړي څوک د ستن وغواړي او دارنګې ویمنعون الماعون ماعون بیا زکات هم ویلی کېږي ځکه چې ماعون په عربۍ کې لږ شي ته ویلی کېږي نو دا زکات هم الله پاک ډېر لږ مقرر کړی دی په مال کې څلوېښتمه په کال کې دا څه شی دی مال دله الله درکړو او بیا په کال کې صرف یو پیره چې ستا له ضرورت نه سیوایي یا سره زرې وي یا سپین وي یا نقد پیسې وي نو دا خو یو معمولي شی دی نو دا منافقین دې ته چې کوم دی د زړه نه تیار نه او الله پاک مسلمانان ته هم پکې خبرداری ورکړي چې ځان ګورې د دې اعمالو نه ګورې بچ کوي آخرت د هغې نه به انکار نه کوئ د آخرت پورې به خنداګانې نه کوئ یتیمانانو سره به ښه کوئ غریبانانو سره منځونه چې کوم دی ښه په ټایم باندې دا نه چې بس کله کړی کله نه کړی او انسان د هغې نه غافلی په دنیا کې مشغولی او چې بس بیا لږ شانتې ټایم پاتې شي بس یو څو ټونګي ووهي لکه دا بعضې خلک وایي که نه اوبه بیا راوکړي بیا زر راځم او زر زر مونځ کومه بیا راځم وي نو دا مونځ به انسان توجه ورکوي خضوع سره عاجزۍ سره ریا به نه کوي زکات به ورکوي او دارنګه استعمال شیدونه په دې کې شومتیا په کار نه نو الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین الله فرمایي آیت علی درې دی او ته پیژنې هغه کس یکذب بالدین چې هغه دروغجن کوي بالدین دین اسلام دروغجن کوي یا ورځ د جزا الله ته معلوم دی پیژنې
یعنې ځان داسې خلکو نه ورځان بچ کړئ او د دوی د اخلاقونه او الله وی که پیژنې نه نو زه ته بیانوم فذلك الذي يدعو اليتيم الله فرمای فذلك الذي پس دغه کس هغه کس ته يدعو اليتيم چې هغه دکې ورکوي یتیم ته یتیم رټي دکې وله ورکوي د هغه حق خوري ولا يحض على طعام المسكين او ترغیب نه ورکوي نه تیزی ایڅوک على طعام المسكين په طعام د مسکینانو یعنې چا ترغیب هم نه ورکوي بل چاته هغه بل څوک نه راتېځي چېره په مسکینانو باندې غریبانو باندې خرچې وکړي لکه بعض ټایم د انسان سره خپل وفي نه کېږي خپل څه ورسره وي نه نو کم از کم بل ته بیا ویل پکار دي نو الله تعالی فرمایي چې دوی د بندګانو په حقوقو کې ډېر کوتاهي کوي او دا بعضې وکې دا منځونه کوي دا منافقین وي نو یو طرف ته منافق دی منځونه کوي او بل طرف ته یعنې په خرابو اخلاقو کې مبتلا دی انساني حقوق نه ورکوي فویل للمصلین الله فرمایي پس هلاکت ته تباهي ده للمصلین د هغې منځګزارو د منځګزارو منافقین دا د منافقانو خویونه دي په اصل کې الذين هم عن صلاتهم ساهون هغه منځګزار چې هغوی د خپلو منځونو نه ساهون غافله وي د خپلو منځونو نه غافله وي کله اړونه کي او ریا کېږي نو بیا یې کوي ولیکن د زړه نه متوجه ورته نه وي الذين هم یراؤون هغه کسان چې هغوی ریا کوي خلکو ته ځان ښیي چې کله منځونه کوي یا نور عبادات ويمنعون الماعون او منع کوي الماعون زکات نه ورکوي لکه منافقان هم زکات خو نه منع که نه دوی په زړه کې خو کفر وي نو زکاتونه هم نه ورکوي حالانکه دا یو لږ شی دی عام د استعمال شی هم نه ورکوي